بسم الله الرحمن الرحيم. سورة بقرة رکوع نمبر 29. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان، طلاق دوزل دے. فإمساكم بمعروف، پس یا وساته دا خزا په صحیح طریقې سره، او تسریح بإحسان، یا پرې خودل دې خزي په ښه طریقه سره. ولا يحل لكم، او ندی حلال ندی جایز تاسو د پاره ان تأخذو چې تاسو واخلئ مما هغه مال آتیتموهن چې ورکړي دي تاسو د ښځو لا شیئا هیڅ څیز، الا مګر ان یخافا کچرې یریږئ دواړه ښځه خاوند الله یقیما چې دواړه به قایم نه کړلی شی حدود الله حدود د الله. فإن خفتم، پس کچرې تاسو یریږئ الله یقیما چې قایم به نه کړلی شی حدود الله حدود د الله. لا یقیما میم الف د مرما ان یخافا د ښځه خاوند دواړو طرف ته دغه صیغه استعمالیږي که نه د دواړو د دوو کسانو. الله یقیما حدود الله چې قایم به پاتې نه کړي دواړه حدود د الله. فلا جناح علیهما، نو نشته ری ګناه په دواړو یعنې په ښځه خاوند فیما افتدت به د هغه مال کم چې په فدیه کې ورکړي ښځه. تلک حدود الله، دا حدود د الله دی. فلا تعتدوها، پس ما وړئ د هغې نه. ومن یتعد، او څوک چې واوړېدل حدود الله د حدود د الله نه، فاولئک هم الظالمون، پس هم دغه خلک ظالمان دي. فإن طلقها، پس کچرې دریم طلاق ورکو د ښځې له، فلا تحل له، پس نه حلالېږي دا ښځه د سړي لره من بعد وروسته د دریم طلاق نه، حتی تر دې پورې تنکحه چې په نکاح والده دا ښځه زوجن غیره خاوند بل. فإن طلقها، پس کچرې هغه دویم خاوند طلاق ورکو، فلا جناح علیهما، نو نشته ری ګناه په دې دواړو باندې ان یترا چې بیا رجوع کي دواړه په نکاح سره. ان ظنا، کچرې یقیني وي ان یقیما حدود الله چې دوی به قایم کې حدود د الله. وتلک حدود الله، او دا حدود د الله دی. یبینها چې بیانوي الله پاک لقوم یعلمون هغه قوم ته چې پوهیږي. واذا طلقتم النساء، او هر کله چې طلاق ورکړئ ښځو له، فبلغن اجلهن چې ورسیږي دوی خپلې نیټې ته، فامسکوهن، نو یا یې وساتئ بمعروف په ښه طریقې، او سرحوهن یا یې پرېږدئ بمعروف په ښه طریقې سره. ولا تمسکوهن، او مه ساتئ دوی ضرارن د پاره د ضرر رسولو، لتعتدو چې زیاتې وکړئ تاسو په دې ښځو. ومن یفعل ذلک، او څوک چې کوي دا کار، فقط ظلم نفسه، یقینا دا ظالم دی په خپل ځان. ولا تتخذوا آیات الله، او مه نیسئ د الله آیتونه هزوا په ټوغو. واذکروا نعمت الله، یاد کړئ نعمت د الله علیکم چې په تاسو باندې کړی دی. وما انزل علیکم من الکتاب، او هغه چې نازل کړی دی الله په تاسو باندې یعنی کتاب. والحکمت، او حکمت یعظکم به چې نصیحت کوي الله تاسو ته په دې سره. واتقوا الله، ویریږئ د الله نه. واعلموا، او پوه شئ ان الله بكل شیء علیم، بېشک الله په هر څیز خبر دی پوهه دی. اوس الله رب العالمین دلته د طلاق طریقه ښوولې ده. طلاق چې دی په دوه کرته دی. په جاهلیت کې لا تعداد طلاقونه به وو. چا به ښځې له څونه طلاق ورکو، طلاق به یې ورکو بیا به یې ښځه کړه، بیا به یې طلاق ورکو بیا به یې ښځه کړه. حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایي و یو سړی خپلې ښځې له چې به څونه طلاقونه ورکولی شو، وایي بس ویې به یې ورته طلاقوله به، بیا به یې د عدت دننه بېرته ورته رجوع کوله. 100 پیرې به یې دغه شان لکه پرېښوده او بیا به یې اخیسته. یو انصاري سړی و، خپلې ښځې له یې طلاق ورکو. خپلې ښځې ته یې ویې په الله مې دې قسمي طلاق به درکمه، خو پرېږدم به دې بل خاوند ته نه چې تو بل کور جوړ کړې. نو دې ښځې ته یې تپوس کو، هغه څنګه؟ نو دا سړی ورته وایي طلاق به درله درکم، او چې تا عدت تېرېږي وخت باندې تېرېږي، نو زه به ته بېرته رجوع کوم، بیا به طلاق در کوم بیا به رجوع کوم. نو لکه نه به دې ښځه کوم او نه به دې پرېږدمه لکه. نو هغه ښځه راله او حضرت عایشه رضی الله عنها ته خپل فریاد وکړو چې دغه شان زما خاوند زما سره دا چل کوي. حضرت عایشه رضی الله عنها خاموش و. رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی، نو چې ټوله قصه ورته حضرت عایشه رضی الله عنها وکړه، نبي صلی الله علیه وسلم خاموش شو تر دې پورې چې دا آیتونه نازل شول. د طلاق چې دی نو د ښځې په پاکوالي کې چې دا ولامبي
او پاکه شي نو سړی لکه یو میاشت او بیا میاشت دا 2 طلاقه به ورکړي څنګه چې موږ مخکې ووایو به بله رکوع کړي. اوس 3 طلاق پاتې دی نو که تا 3 طلاق ورکړو نو بیا خبره خلاصه شوه لکه بیا دا ښځه ستا دپاره حلاله نه ده د عمر په تا حرامه شوه تو یې بیرته نشې راوستی سیوا د دې نه کو چېرته اتفاقي د ښځې بل نکاح وکړو واده یې وکړو یا هغه خاوند مړ شو یا هغه پرېښوده یا هر څه چل چې وشو او بیا تا وی چې یاره دا د یو بل سره چې موږ به دغه الله قانون او حدود به نه پایماله کوو خیال به ساتو بیا هم اخیستی شي خو دا به اتفاقي دا نه چې تو به تا ته ووایې ما تو به چاته به ووایې او هغه به یې په نکاح وري الله دې امان وکړي الله دې امان وکړي اورېدلي مې دي چې داسې خلک شته دی چې باقاعده دا کار کوي چې لکه زما نه په خپله باندې یو بنده تپوس وکړو چې دغه شانتې زما ویلی نشم خولې نه راځي چې زما لیور دی او زما خاوند مال طلاق راکړو 3 ځله او بیا زما لیور سره خبره وکړله او بیا هغه ما سره استغفر الله نعوذ بالله یوه هفته ما تېره کړله په نکاح یې کړم او بیا بیرته هغه طلاق راکړو اوس د خپل خاوند سره یم مې دا ښکاره په ننداره بدکاري ده الله دې مسلمانان پوهه کړي والله دې مونږ په امان کړي نو مې وله حلالۍ ایښې دی سخته ګناه ده باقاعده زنا ده داسې خبره نشته دی اسلام د دې خبرو چېرته اجازت نه ورکوي څوک چې په یو وخت په یو ځای 3 طلاقه کم سړی ورکوي که نه نو دې ته طلاق بدعي وایي او دا کبیره ګناه ده کبیره ګناه ده حضرت ابن عباس رضی الله عنه فرمایي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت سیدنا ابوبکر رضی الله عنه په زمانه کې او د عمر رضی الله عنه د خلافت په وړاندې 2 کالو کې چې چا به 3 طلاقه په یړ ورکړل هغه به یو حسابېدو خبرې ته غوږ کېدی هغه به یو حسابېدو بیا عمر رضی الله عنه ووی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه وروسته چې د خلکو ولې تادیرخ کړي دی چې الله دوی له مهلت ورکړی نرمي ورکړې ده د 3 طلاقو که نه او میاشت پسې ورته ویلي دي او دوی دونه تادیه وکړي چې په یو وخت باندې وکړي نو دوی د الله د دې قانون خلاف ورزي ولیکئ بهتره خو دا ده چې حکومتي طور قانون نافظ کمه چې چا 3 طلاقه ورکړه په 3 به حسابېږي چې دا خلک دا خبره پرېږدي دا خو د الله د کتاب سره دوی ټوکې کوي ملنډې پسې کوي که نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې یو سړی و په یړې 3 طلاقه ورکړي وایي چې نبي صلی الله علیه وسلم ته خبر وشو نبی صلی الله علیه وسلم د غصې نه وایسته ودرېدو مخ مبارک سمسور شو وی فرمایل زما په جمدانه د الله د کتاب د سره ټوغې کېږي لوبولې کېږي نو نبی صلی الله علیه وسلم د غصې کیفیت چې ولیدو نو فورا یو صحابي پاسېد وایي د الله رسول اجازت راکړه چې دا مجرم قتل کم کم سړی چې طلاق ورکړي 3 په یړ که نه وایي چې سر لرې ګیل کم نو نبی صلی الله علیه وسلم خو انتهایی مهربان او رحمت للعالمین و نو بس د قتل اجازت ورنکو دا د نسائی حدیث دی نو د دې واقعه نه دا اندازه ده چې په یو مجلس کې 3 طلاقه په شرعي نقطه نظر سره څومره غټه ګناه ده دومره کبیره ګناه ده او نن سبا څه ښکلی چل دی ټول خلک ته قیسته 1 2 3 په ما طلاق کوي دومره سخت خبره ده دا که نه چې حدیث کې دی چې کم سیز د الله مبغوز دی اجازت یې ورکړی دی خو د الله نه دی خوښ نو هغه طلاق دی دومره ناخوښه دغه دی ده او عمر رضی الله عنه د دې بدعي طلاق نه د بچ کېدو دپاره دا فیصله سرکاري ته ور اعلان یې وکړو چې چا 3 وکړه نو په 3 به یې ولی حساب په یو ځای 3 طلاقه ورکړه نو په 3 به یې ولی حساب او ځکه چې دا خلک د دې عمل نه قلار شي او د نننۍ ورځې پورې حقه طریقه ده او ځینې خلک خو لا بدنصیبي سی چل کوي چې په دغه باندې په ډاګ باندې 3 طلاقه راولیږي دا ډېره زیاته سخته کبیره ګناه ده چې څوک دا کار کوي ځکه چې 3 میاشتې خو په تا باندې نه نفقه د ښځې د خاوند په ذمه باندې ده او د رجوع حق چې دی نو هغه دې ضایع کي او هغه بله دا چې ګواهان دي نو په لیکلو باندې خو ګواهان هو ونه شي که نه نو دا 3 طلاقه په ډاګ چې راولیږلی شي نو دا هم په 3 باندې حسابول نه دي پکار خو په دې کې د علماو اختلاف دی به هر حال د هر چا خپل دغه دی سوچ دی خو که داسې ورته ووایي چې نه دا 3 به په یو حسابېږي جو بیا به 3 ورکوي او بیا راځي او بیا په ملانو پسې ګرځي که نه علماو پسې ګرځي چې د دې څه خبره وکړئ بس ما له قار راغلی و څوک وایي په نشه کې ومنو خودو
طلاق خو دی د قار شي خلکو وچ په وچ ښځه خاوند چې یو بل ټیک ټاک یو خوشحاله نبیخ طلاقونه نه ورکوي دا خو دی د غصې شي. او بیا عمر رضی الله عنه دا کار هم کوو چې 3 طلاقه به چا ورکړل نو بدني سزا به یې وله هم ورکوله. بدني سزا به یې وله داسې ورکوله چې دا خو اسان کار دی چې 3 طلاقه په 3 به وله حساب کړل هغه خو مطلب یې د ښځې نه ځان خلاصولی او خلاص به شوتي که نه. نو عمر رضی الله عنه بیا په هغې باندې دغه هم د کفاره یا بدني سزا یا څه به یې پرېښودل چې لکوټې دا خلک ټیک شي. ښه خبره یې که نه چې لکوټې دې سړو ته هم پته ولګي که نه چې ولې د ښځې کور ورانوي که نه دونه په اسانه باندې. نو دا ډېره زیاته د ګناه خبره ده داسې نه ده پکار. الله دې ټولو مسلمانانو ته هدایت نصیب کړي. او نن سبا خو د طلاق شر ډېره زیاته ځکه شوه چې نټونه دي کیبلې دي او د رابطې دي او ویډیوګانې دي او پته نشته چې په غلطه باندې دا موبایل استعمالېږي چې پته نشته چې کم طرفونو ته خلک روان دي که نه. الله دې د ټولو مسلمانانو په حال رحم وکړي. الله دې ټولو ته د نیکې هدایت نصیب کړي. الله دې په قرآن کې مشغول کړي. د قرآن سره دې د ټولو مینه الله پاک سیوا کړي. بیا دلته الله رب العالمین څونه ښکلې خبره کوي چې که تاسو ښځو له څه ورکړي طلاق دې وله ورکړه خیر دی خو هېڅ شی به ترې واپس نه اخلي. او دومره سخته خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلې ده وایي څوک چې خپلې ښځې له طلاق ورکړي او د هغې نه څه اخلي نو دا داسې ده لکه د سپي په شان. دغه سړي مثال د سپي دی ځکه چې ویل څنګه چې سپی الټی وکړي او بیا یې په خپله وڅټي نو وایي دغه شانتې دغه خاوند دی. څومره شرمناکه خبره ده چې هم د طلاق ورکو هم ته سامان اخلي. او یا د ډېره زیاته غلطه خبره ده. خامخا چې د طلاق نوبت راغی نو تحفې تحایف به ورکړي او رخصت به یې کړي. اوس تحفې تحایف څوک ورکوي؟ لکه بلکل شریعت نه دا خلک بیخي الټه روان دی که نه که سوچ وکړئ. او بیا که یوه ښځه پوهېږي چې زما د خاوند نورې ښځې دي او ما ته یې توجه نشته او کیدای شي چې ما له طلاق راکړي او دا ورته وایي چې خیر دی ما له طلاق مه راکوه زه خپل نمبر چې دی نو د خپلې بلې بنې له ورکوم لکه زما طرف نه تو مطلب ازاد یې ما سره ما مطلب ورځ شپه مه تېروه خو چې صرف ستا په نکاح کې یم نو خیر دی که نه. ځینې ښځې عاجزانانې داسې هم وایي که نه یا څه کمزوري پکې یا هر څه وجه چې نو داسې هم خیر دی جایز دی. اسلام دا اجازت ورکړی دی که ښځه خپل څه ورکوي او د خپل حق نه دست برداره کېږي نو بلکل کېدی شي. لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې هم دا مثال و. سیده سودا رضی الله عنها چې وه ډېره زیاته بوډۍ وه رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي وه نو هغه چې حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها راواده شوه که نه نو هغې وی چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم خیر دی لکه زه خو بوډۍ یم او صرف دونه د چې ستا په نکاح کې اوسېدل غواړم نو ما خپل وار چې دی زما وار چې دی نو د عایشې رضی الله عنها شو ځکه چې حضرت عایشه رضی الله عنها د نبي صلی الله علیه وسلم داسې بیبي وه چې هغه جینۍ وه نورې خو ټولې یا کونډې وې او یا دغه وې که نه نو ځکه هغې خپل دغه ورکړی. بل د خوله چې ده چې خاوند دغه لکه ښځه د خاوند نه ځان ازادول غواړي نو اسلام ښځې له هم دا حق ورکړی دی چې د دې جوړ نه راځي او دا اخیستل غواړي نو بلکل دا اخیستی شي. دا حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه فرمایي وایي یو انصاري و ثابت بن قیس رضی الله د هغه ښځه وه جمیله رضی الله تعالی عنها دا د عبدالله بن ابی منافق دغه وه خور وه ظاهره ده لکه سردارانو خور لور وه که نه نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواله راله وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه ثابت بن قیس باندې هیڅ په دیندارۍ د هغه په اخلاقو هیڅ عیب پې نه لګوم لکه ښه قابل او ښه نیک او ښه کس دی خو زه نه غواړم چې زه مسلمانه یم او زه د خاوند په ناشکرۍ کې مبتلا شم. بس د دې سره جوړ نه و نو هغه لکه عاجز او غریب بنده و که نه دا سرداره دغه وه کورنۍ نه وه جوړې نه راتلو نو نبي صلی الله علیه وسلم ته دې وفرمیل چې د الله رسوله زما جوړ نه راځي او زه په دې پوهېږم زما بیا ګناه کېږي که نه چې د دې خاوند ناشکري کومه نو نبي صلی الله علیه وسلم ته وفرمیل وایي ټیک ده تاله چې کم باغ دی ثابت په مهر کې درکړی و تو هغه واپس کې نو هغې وی او زه یې واپس کوم نو نبي صلی الله علیه وسلم ثابت بن قیس رضی الله عنه ته وفرمیل خپل باغ واپس واخله او جمیله له طلاق ورکه نو هغه مهر واپس واغستو او طلاق یې ورکو خلت یې هغې واغسته پوه شوئ. نو دا ضروري نه ده چې چا څونه مهر کړی هغه ټول دیوالي که په نیمه رضا کېږي که په لږ شي راضي کېږي په ډېر شي راضي کېږي خاوند که نه یا په دې راضي کېږي چې زه د اسم نه اخلم او خیر دی طلاق به ورکم چې دا خوله غواړي خوله به ورکم نو داسې هم ټیک ده لکه دا خو د صلحې خبره ده د روغې خبره ده چې اوس جوړ نه راځي په دنیا کې داسې هم حالات الله دې د ټولو کورونه
د ورانېدو نه بچ کړي او الله دې ټول خیر ورکړي. نو دغه شانتي له دې سره څه معقول وجه هم نه وه، خو لکه دا په دې پوهه وه، لکه مؤمنه وه که نه، دا په دې پوهه زما په زړه کې زما د خاوند حق شانتي عزت او احترام نشته څنګه چې دغه وه د یو ښځې په کار دی که نه. او دا ځکه چې په ځان پوهه وه، هغه د ثابت بن قیس لکه د رنګ نه وی تور هو لکه ډېر دغه هم نه و. بهرحال د دې هر څه وجه چې وه خو په ځان پوهه وه او د دې د چودریانو او د سردارانو خوی و، نو ځکه رښتینې مؤمنه وه، نو بس په دې وجه باندې دې خوله چې دغه واغستله. بیا الله رب العالمین فرمایي چې کله 3 ځله طلاق وشو نو بیا دا ښځه خاوند دپاره حلاله نه ده تر دې پورې چې بل خاوند سره نکاح وکړي. نو د په دې باندې خو تاسو ما خیال دی پوه شوئ. شرعي اصطلاح کې حلاله چې ده نو دا حلاله کېږي چې کله اتفاقي طور دی بل خاوند وکړو او هغه مړ شو یا هغه طلاق ورکړه اتفاقي طور په سلا رضا نه. ته به چاته به ووایې او دا خو وای دا د کرایې نکاح چې دی دا ډېره سخته ګناه ده، سخته ګناه ده په اسلام کې. دا خبره باندې ځان پوهه کوي ښه، دا ډېره سخته ګناه ده. بیا الله رب العالمین فرمایي که نه چې مه نیسئ زما آیتونه په ملنډو او د الله نعمت یاد کړئ چې په تاسو باندې یې کړی دی. اسلام غونته کې نعمت ښایسته احسان د ښځې خاوند ښایسته جوړه نکاح په ذریعه محبت هغه اقرار او تعلق د یو بل نه د الله رب العالمین چې کم په وجود کې کم د تعلقات هغه دغه نظام یې ښی دی، څومره ښایسته نظام دی. او الله رب العالمین مونږ د هلک دپاره د جنۍ دپاره نو د دې ټول د الله شکر ادا کوي په زیره دی چې تاسو په دې پسې ملنډې کوئ طلاق ورکم او طلاق څه کوم واخلم او دا خوله والم او دا نمونه سوچونه. نو الله رب العالمین د ټولو مسلمانانو خاندانونه مضبوط کړي. او دا درته وویمه چې شیطان او د هغې کارندې په دې سوچ کې دي چې په څه طریقه چې دی مسلمان چې دی هغه بېلارې کړي او د دو خاندان ختم کړي. نن د یهودي سازش دا دی چې ښځه او ځوان نسل دا 2 ادارې د دوی داسې دي که نه، ښځه او ځوان نسل چې دا دوی بېلارې کړي نو بس اسلام به ختم کړي. او دا د نبي صلی الله علیه وسلم حدیث مفهوم هم دی چې قیامت نږدې شي نو ښځه به د حدودو نه بهر شي او ځوانان به نافرمانه شي. دا د قیامت په نښو کې ویلي دي. نن ځوانان نافرمانه شوي دي او واقع چې ښځې د حدودو نه بهر شوي دي او په معاشره کې هغه بدۍ روانې دي. الله دې امان وکړي د بچوړو موریانې چې کوم په بدۍ روانې دي، ځوان نسل چې کوم طرفونو ته روان دی، خپل ښځه خاوند یو بل سره هېڅ تعلق نه کوي، ټوله ورځ په موبایلو کې هلکان بیل لګیایي او جنکۍ بیلې لګیایي. الله دې ټولو ته د نیکې هدایت نصیب کړي. او چونکې مغرب خاندان تباه کول غواړي په دغه سوچ سره هغوی زمونږ ټول سیزونه چې دي لکه د بچې زما سره په هغی کې ناسي او تربیت چې دی هغه د مغرب اخلي او د یهود اخلي. ستاسو ورته خیال وي که نه په دې کارټونانو کې چې دوی ته کمې خبرې کېږي او په څه طریقه د دوی سوچ دغې طرف ته بوځي که نه، کومه های سوسایټي چې دوی ته ښایي لکه دا ټولې خبرې چې دي د دې نه په دې باندې لږ شان نظرثاني کوئ، د خپلو بچو تربیت وکئ، د خپلو کورونو حفاظت وکئ، د خپلو مشرانو مشران دي د خپلو کشرانو او خپل دغه کوي دا تربیت وکړي او دا کشران دي د خپلو مشرانو لږ ادب عزت احترام وپېژنئ او لږ وخت ورکئ، الله نه ویریږئ او دا خاندانونه چې دي دا راټول کړئ، د یو بل سره تعلق خپلولۍ رشته دارۍ د دې ډېر ثواب دی. په وخت کې په مال کې په ژوند کې برکت راځي. نن د موبایلو د لاسه دا ټولې خوږې خوږې رشتې ماتېږي او کټ شوي دي لګیا دی چا سره ټایم نشته دی ټول وخت دی واغستو که نه. روژه ده خصوصي ځان له ټیم کې دی په دونه ټیم کې موبایل ګورمه او نور به چې دی نو فضول نیټونه او د ویډیوګانې او ګیمونه په فضولیاتو میسیجونه او په دې باندې به بالکل وخت نه ضایع کوئ. قیمتي وخت دی خپل ځان تربیت وکړئ په دې میاشت کې به د رمضان کې او د آینده دپاره د خپلې زندګۍ فکر وکړئ. الله دې زموږ د ټولو نه راضي شي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.